زما خپل چې څومره مشران دي MNA-ګان MP-ګان سټوډنټان ډیپټي کمشنر اسسټنټ کمشنران حکومتي عهدیداران په ژوند کې چې څومره عمل دخل دی د وزیران هغوی له پکار دا دي او خاص کر زمونږ چې کوم سټوډنټان دي تعلیمي ادارو سربراهان دي د مدارسو مشران دي چې دا ویزیټ کی دلته چې څومره دلته راشو د ویزیټ وکړو او دلته هغه ویزیټ وکړو هغه تربیت انداز والو نو مختلفو زمونږه میډیا په دې باندې پروګرامونه کړي دي زمونږه UNDP چې کوم د اقوام متحده دا پروجیکټ هم دي ور کړی ولا په دې او به دلته دومره خسته ماحول او دومره دغه او بیا وسره ماحول سره چې کوم دلته تربیت کیږي کوم دلته جامعه عثمانیه منیجمنت مفتی غلام الرحمن صاحب او پوره منیجمنت او دلته چې څومره طالب علمان دي چې هغه کوم د خپل تخلیقي صلاحیتونه هغه د قوم ته او د ټول ملک ته دی ته مخې ته راوړي دی خري نو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت زموږ نورې ادارې هغوی د دې طالب علمانو د صلاحیتونو نه څنګه استفاده کوي او دا السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو ما سره زما ملګری فضل نبی موجود دی مونږ جامعه عثمانیه ګلشن عمر په بو جلوزی کیمپس کې موجود یو دلته کې د 3 ورځو د نمایش اهتمام شوی دی او سالانه دلته 3 ورځو نمایش کیږي انعقاد کیږي هغه کې د ملک مختلفو علاقونه کلاریان طالب علمان سټوډنټان پروفیشنل خلک چې دی هغه د دې دوره کوي لږ ساعت مخکې مونږ د دې ټول چې کوم ایگزیبیشن دی د دې دوره مو کا مختلف چې کوم حصې دي هغه مو کتې ګراوند مو کتو قرآن نباتاتی باغ مونږ وکتو جامعه عثمانیه مخې ته چې کوم طالب علمانو د هغې تزین و آرایش کړی دی اخیسته کړی دی روډ بغیر د جامعې د پیسې لګولو نه لا د حکومت د پیسې لګولو نه دلته چې څومره اکټیویټي شوې ده نو دا اپنی مدد آپ تحت ته عمومي طور باندې فضل نبي مونږ چې مدرسه نوم راځي نو هغې سره د ناراستی ژوند او د هغې یو نیگیټیو اسپیکټ پهلان هغه مونږ ته خولې شوي دي او مونږ ته خولې کیږي خو زه زما خپل چې څومره مشران دي MNA-ګان MP-ګان سټوډنټان ډیپټي کمشنر اسسټنټ کمشنران حکومتي عهدیداران په ژوند کې چې څومره عمل دخل دی د وزیران هغوی له پکار دا دي او خاص کر زمونږ چې کوم سټوډنټان دي تعلیمي ادارو سربراهان دي د مدارسو مشران دي چې دا ویزیټ کی دلته چې څومره کار شوی دی دلته چې څومره اکټیویټي شوې ده نو دا اپنی مدد تحت شوې ده او تخلیق هغه اجاگر کړی دی دلته چې څومره سټوډنټ دی د هغه دماغ هغه مخې ته راوړي دي د قوم مخې ته راوړي دي نو سړی حیران شي چې نه خو سرکاري فنډ لګېدلی دی دلته کې CSS افسران نشته انجینران نشته او د مدرسې عام طالب علمان دي او دماغ دي دا زمونږ نو هغې تخلیق په داسې طریقې سره شوی دی چې دا روډ عمومي طور باندې زمونږ روډونه هغې نه ډیران جوړ دی خو دلته چې رادن نشي نو یو ګلشن کې ته په دې روډ باندې تا ته پته ولګي چې دلته څه منفرد قسم خلک اوسیږي منظم او په هر اداره کې د مونږ لږ وخت مخکې چې هغه پروګرام کولو د هغې متاثره کمه دي وایي مونږ په لایو باندې دلته پابندي لګولې د هغې وجې نه هغه سیسټم صحیح چلیدو لکه بګدړ نو چې ته هجوم نو زمونږ مفتی صاحب چې کوم د مدرسې بنیادي هیله ګلشن عمر په نوم باندې تا یقینا دا مدرسه یو ماډرن مدرسه مونږ ته وایو کله هم مونږ چې دا شفارسي یا داغه کې داخلي شي داغه نمزب چې کوم د داغه امتحاني ماحول چې کوم مونږ وګورو هغه دومره سخت دي چې پېښور یونیورسيټي کې میډیکل کالج کې خو داخله اسانه خو دلته کرانه د الګ نه باقي د امتحان اغشته شي مونږ په خپل شفارس راشي دغه راشي نو مونږ د سر چې کله رابطه کو نو دومره سخت دغه شي ماحول دی امتحاني دغه خو چې کله مونږ به دل تراشو د ویزټ کو عدل د اغه دی اغه ویزټ کو اغه تربیت
انداز والو نو مختلفو زمونږه میډیا په دې باندې پروګرامونه کړی دي زمونږه یو ان ډي پی چې کوم د اقوام متحده دا پروجیکټ هم دي ور کړی ولا په دې او به دلته دمه خسته ماحول او دمره دغه او بیا وسره ماحول سره چې کوم دلته تربیت کیږي کوم دلته درس نظامی هغه مدرسونه هټ کړل درازي د دې مدرسې الکان چې موږ ګورو هغه باقاعده انګلیش میډیکل دغه بل سکول ډیر فعال دغه کردار ادا کوي او دا اوس کوم سرګرمي شروع دي موږ کله د میوزیم ته لاړ شو نو میوزیم ته چې وګورئ ته پېښور میوزیم یا هغه میوزیم چې پاغي باندې کروڑونه روپۍ د میاشتې لګي دغه مطلب چې اې ملازمین تنخواګانی ملازمین هغه دغه لري کې بالکل هغه ستاره تصور لري چې دا میوزیم هغه میوزیم چې بغیر مطلب د خلکو راغون کړي دي بغیر سو وسایلونه دغه دومره غټ میوزیم دغه او بیا چې موږ کوم میوزیم سوات او دغه دیر او چترال هغه میوزیم موږ ویزټ کړی دی هغه موږ کتلی دي نو هغه نه زویم چې دا ټول راغون کینو دا میوزیم ته غټ دی او زموږ ثقافت اجاگر کړی دی اصل ثقافت پکې دی عکاسي کې زموږ ثقافت عکاسي کې بالکل نو یقینا تفهیم موږ هډیر هریانی موږ په دې باندې دغه باندې او د ټول دماغ دی بالکل د دماغ چلیږي دلته یو دغه چې کم سیستم چلیږي نو هغه یقینا ډیر زبردست مونږه د پېښکو دا مونږه راج تقسیم دې ته پېښ کوو جی ګرانو کتونکو ماښام ټیم دی خو زه بیا وایم زه جامعه عثمانیه منیجمنټ مفتی غلام الرحمن صاحب او پوره منیجمنټ او دلته چې څومره طالب علمان دي چې هغه کوم د خپل تخلیقي صلاحیتونه هغه د قوم ته او د ټول ملک ته دایته مخې ته راوړي دی خري نو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت زمونږ نور ادارې زمونږ د قوم زمونږ چې څومره اهم خلق دي هغه د دې طالب علمانو د صلاحیتونو نه څنګه استفاده کوي او دا څنګه د دې ملک او قوم دپاره بروی کار راوړي